که ما ډنکي لګولی وی نو نن به زما سره دا روزګار زما نه وی. راځئ ملګرو زه تاسو ته د خپل ژوند قصه کوم. په 2001 کې موږ په کلي کې 15 کسانو 15 ملګري وو. هغه موږ د یو کس په خبرو کې رالو. هغه موږ ته وویل چې بی یورپ ته کسان لیږو، مطلب په بغیر قانوني طریقې سره یورپ کې، او ډېر تاسو به ډېر عزت یې، موږ موټرې به یې، او نو موږ داسې کار وکړو چې سلام مشوره په خپل منځ کې وکړله. نو هغه موږ ته څه پیسې په هغه ټایم کې یادې کړې، 15 لک روپۍ. نو ما ول پیسو بندوبست وکړو او موږ ته چې تاسو به زه کنفرم بوزم یورپ ته او چاره له راکولې. نو په قرضدار باندې موږ فیملی داسې کار وکړو، موږ کور والا موږ راټولې کړې دا پیسې. د هغې په سباله باندې زموږ په علاقه کې یو پروګرام و. ما ورور مې لاړو دغه پروګرام له پروګرام کې چې موږ هغې خبرې واورېدې د MRC والا چې بی صرف په غلا باندې یو ځای ته تګ نه دی، او مطلب په ډېرو پیسو باندې او په خطرې سره داسې یو کار به ته نه کې. نو بیا داسې کار ما وکړو. زه په بله ورځ ما د MRC والا ترینګ وکړو. MRC والا ما ته دا معلومات راکړو چې بی ستا څه هنر دی. نو ما ورته وویل چې بی ما خو د بجلۍ کار باندې لږ لږ پوهېږم. نو ما ته یې بیا وویل چې تاسو خو دغلته ډیپلوما واخلئ. ایجنسۍ ته چې کله زه لاړم نو هلته ما ویزه واخیستله. ایسته زه مطلب په 2 میاشتو کې دننه د پاکستان نه لاړم قطر ته. لاړم قطر ته. د هغې نه په قطر کې ما الحمدلله 4 کاله تېر کړل. زه رالم پاکستان ته، ما واده وکړو. خو ما الحمدلله چې خپله راته کومه ښه ښکارېده هغه کار مې چالو کړو. د سارو کار مې چالو کړی دی. دلته مې ځان له لږ غونته کې فارم جوړ کړی دی. بس هلته پکې څاروي ساتم. 2 ورونه مې هلته قطر کې دي، ښه سیټ دي. داسې هغه کسانو لکه چې کوم کسان چې تلي وو زمونږ د کلي نه، مطلب هغه یورپ ته هغه ډنکۍ والا، هغه کسان ټول په ټوله راواپس شوي دي. لا هم نه رسېدل، هغه پیسې هم ترې لاړې. زما اخره کې تاسو ټولو ته وروره دا ریکویسټ دی چې په خپله باندې د ډنکیانو نه ځان وساتئ.